بسم الله الرحمن الرحیم. بس اصل خبره خدا ده چې څومره حالات راځي. قرآن کې الله پاک فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ځمکه خشکۍ په لمده چې څومره حالات راځي نو هغه د الله له طرف دی. اوس مونږ ته دا پته نه لګي چې وایي دا حالات ولې راځي. اولنۍ خبره ده پته نه لګي چې حالات ولې راځي. نو حالات راځي الله قرآن کې فرمایي په بما کسبت ایدی الناس چې دا د انسانانو چې کوم دی د عملونو د وجې نه په بما کسبت ایدیکم دا ستاسو د عملونو د وجې نه دا حالات چې راځي کنه. اوس حالات راغله د حالات لرې کولو طریقه مونږ نه راځي وایي دا به څنګه لرې کېږي. نو حالات راولي الله او د انسان د مسلمان په عمل باندې راولي او بیا لرې کوي الله. نو احتیاطي تدابیر ډېر ضروري دي. لکه نبی علیہ السلام زمانه کې یو وخت باندې داسې مرض لګېدلی صحابو نبی علیہ السلام ته عرض وکړو. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې دا وخت د دې نور روښان نه جدا وکړه. وجه د دې چې اسینه د دې نه دا خو ایسولیشن بیماری دي د یو نه بل ته لګي کنه. احتیاطي تدابیر خاص کر چې کوم دی نو دا ماسک سینیټایزر دا شیزونه ضروري دي. او بل دا چې د خپل ځان احتیاط ډېر ضروري دی. خپل ځان چې کوم دی د دې شیزونه د اعمالو په ذریعه باندې لکه یو کس لړم وشي شو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل مفهوم داسې که ده دا دعا ویلې چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دی به دې لړم نه وشي سره چې موږ څومره سهار او ماښام دعاګانې دي مسلون هغه موږ وایو او دغه شان چې څومره اعمال دي په سنت طریقو باندې خپل ژوند تېرو. نبی علیہ السلام الله پاک فرمایي ای زما حبیبه تر څو پورې ته دې خلکو کې موجود یې زه په دې باندې عذاب نه راوړم او چې کله دې استغفار وایي نو په دې باندې به زه عذاب نه راوړم. وایي د عذاب نه د لرې کولو دپاره الله طرف ته متوجه کېدل پکار دي. څومره عذابونه د کرونا شکل کې یا دا ټډېدل دی کله د وړو پریشاني کله د پټرولو پریشاني دا د مسلمان د اعمالو په وجه باندې د کچری دی الله ته متوجه شو د خپل اعمال چې کوم دی هغه صحیح کړه توبه یې ویستله. لکه بني اسرائیلو کې دغه شپه یو کس و د موسی علیه السلام دور باران نه کېدو نو الله پاک چې کوم دی موسی علیه السلام ته وفرمایل چې دې کې یو کس دی او هغه چې کوم دی ګناهګار دی د مجلس نه هغه پاس کړو. موسی علیه السلام راغی او اعلان یې وکړو چې بهي دا کس چې کوم دی پاس دی باران نه کېږي. هغه کس الله ته متوجه شو په هغه وخت کې توبه ویستله او یا الله اوس پورې در باندې پردې راچولې اوس را باندې پرده راواچوي شرمېږم او زما توبه د بیا به نه کوم. الله پاک باران شروع کړو. موسی علیه السلام الله پاک ته عرض وکړو چې یا الله لکه کس پاسېدلی نه دی او باران وشو څه وجه ده؟ وایي الله پاک ورته وفرمیل چې د همدغه کس د وجې نه مې وکړو ځکه توبه یې ویسته. تایب من الذنب کمن لا ذنب له چا چې توبه ویسته داسې دی لکه چې دا ډولې ګناه کړی دی. اوس ټول امت چې کوم دی الله طرف ته متوجه شي او توبه وباسي الله پاک ټولې پریشانۍ ختمې کړي. والسلام.